بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د وفاق المدارس عربیه پاکستان هغه سالانه پیپر چې د هغه به 1 فروری 2025 نه شروع کیږي. بس ټایم هم ختم دی، نن 29 تاریخ دی او په 1 فروری باندې به د ټولو طلبه او طالباتو یعنې د هرې درجې هغه امتحانات چې هغه به شروع کیږي. او دې سره سره د حفظ امتحانات چې هغه شروع دي 25 جنوري نه هغه شروع شوي دي او د هغې آخري تاریخ چې دی هغه 30 جنوري دی. خو د هغې نه مخکې یو څو شرایط زه تاسو سره شیر کول غواړم چې تاسو ته پته چې وفاق المدارس عربیه پاکستان یو مضبوط اداره ده او داسې اداره به تاسو ته چېرته هم میلاو نشي چې هر یو انتظام ډېر په ښکلې طریقې سره وفاق المدارس کړی دی. هغه د ریچیکینګ په شکل کې وي، که هغه د پیپرو اخیستلو په شکل کې وي، که هغه د نگرانۍ په شکل کې وي. خو لیکن د هغې نه مخکې وفاق المدارس څه شرایط هم شیر کړي دي چې سږ کال یعنې سالانه کال کې به طلبه او طالبات پیپر یې څنګه ورکوي او د هغې دپاره کم شرایط دي. نو په هغې کې لومړی شرط خو دا دی چې کله تاسو پیپر له هال سنټر ته داخلیږئ نو دا خبره تاسو ذهن کې کېنوئ چې ځان سره به نه وړوکی موبایل راوړئ نه به ټچ موبایل راوړئ. دا موبایل چې دا به ځان سره کور کې سنبال کېږدئ. که چېرې چا سره موبایل یا بل څه څیز ثابت شو نو بیا به د هغه نه پیپر اخیستلی کېږي. دویمه خبره دا ده چې څرنګه چې تاسو ته پته ده چې 2023 کې به او 2024 کې به چې کله پیپر شروع کېدی نو هغه به سهار 8 بجې به سټارټ شو او د هغې ټایم چې و هغه به 12 بجو پورې و. لیکن سږ کال یعنې سالانه امتحان کې ترتیب داسې دی چې 9 بجې نه به پیپر شروع شي، د 1 بجې پورې به د هغې ټایم وي. یعنې 1 بجې پورې تاسو دننه خپل پیپر چې هغه کلیر کولی شئ. که 1 بجې پورې تاسو خپل پیپر کلیر نه کو، کمپلیټ نه کو، تاسو نو بیا پیپر اخیستلی کېږي. درېیمه خبره دا ده چې کله هم تاسو هال سنټر ته داخلیږئ نو ځان سره به رقم الجلوس لازمي هال سنټر ته وړئ او بله دا چې هغې سره به تاسو وفاق المدارس رجسټریشن کارډ لازمي وړئ چې کوم اوریجنل رجسټریشن کارډ وي هغه به ځان سره وړئ، رقم الجلوس به هم وړئ او دې سره وفاق المدارس دا شرایط هم شیر کړي دي چې تاسو به سږ کال ځان سره شناختي کارډ هم راوړئ. اوریجنل شناختي کارډ به تاسو هم وړئ. دا 3 څیزونه به تاسو لازمي ځان سره وړئ. لومړی رقم الجلوس سره شناختي کارډ او شناختي کارډ سره وفاق المدارس رجسټریشن کارډ. دا 3 څیزونه تاسو سره لازمي وي. بله دا چې کله تاسو هال سنټر ته داخل شئ او تاسو ته پیپر میلاو شي نو لومړی داسې مه کوئ چې تاسو ډایرکټ د یو سوال نه شروع کړئ. چې کله تاسو ته پیپر میلاو شي ښه په اطمینان سره، ښه په سوچ سمه سره، ښه په احتیاط سره پیپر وګورئ چې کوم کوېشن تاسو له درځي هغه ړومبې ولیکئ او په ښه طریقې سره هغې جواب چې دی هغه لیکئ. نه په جلدۍ سره څه جواب لیکئ، ښه واضحه، ښه مزیدار، خوشخطه خط سره د هغې جواب چې تاسو واضحه لیکئ. او بله دا کوشش دا کوئ چې تاسو سوال مه لیکئ، صرف سوال نمبر ورکوئ او ډایرکټ ولیکئ الجواب. چې کله تاسو سوال نمبر ورکئ او بیا الجواب ولیکئ نو ښه طریقه کار د سوال لیکلو دا دی، ځکه چې کوېشن خو الریډي تاسو ته پیپر کې لیکل شوی دی نو تاسو به صرف د هغې سوال نمبر ورکوئ. کو السوال الاول وي السوال الاول ولیکئ، کو السوال الثاني وي السوال الثاني به ولیکئ، کو السوال الثالث وي السوال الثالث ولیکئ
لاندې بیا تاسو د هغې جواب چې دی هغه شروع کړئ. بل اهم خبره دا ده چې اکثر داسې وي چې بعضو طلباو سره یا بل څه مواد ګیر شي. اکثر خو مونږ لیدلي داسې چې یاره وفاق المدارس سره بیا پاکستان پیپر چې دی هغه ډېر سختې وي او هغې کې نقل کولو یو سړی کوشش کوي نو په هیڅ صورت کې نقل چې د هغه نه کېږي. که چېرې داسې طلبا او طالباتو سره نقل ګیر شي نو د هغوی پیپر چې هغه به کالعدم کېږي. کالعدم مطلب ده چې هغه پیپر به د هغوی کینسل کېږي. بیا اکثر داسې هم کې چې وفاق المدارس هغه د یو کال لپاره بار کړي، هغه بیا پیپر یې نشي ورکولی. نو احتیاط کوئ، په خپل عقل په خپل محنت سره خپلې پیپر چې دا پاس کړئ او د نقل کولو هیڅ کوشش مه کوئ. او بل خبره دا ده چې وفاق المدارس سره بیا پاکستان چې کم سالانه پیپر ختم شي نو د هغې دپاره وفاق المدارس یو څو نور شرایط خو هم ذکر کړي دي چې یاره سږ کال به دې ترتیب سره طلبا او طالباتو ته کشف درجات او اسناد ملاویږي چې کم ړومبې درجې به وي لکه مثلا خاصه سال اول، خاص عالیه سال اول، عالمیه سال اول. د دې کشف درجات او سندونه به هر طالب علم هر طالباتو ته به ملاوېده. لیکن وفاق المدارس دا فیصله کړې ده چې خاصه سال اول د هرې درجې چې کم خاصه سال اول پکې راځي نه به تاسو ته د هغې سند ملاویږي نه به تاسو ته کشف درجات ملاویږي. وفاق المدارس هغه یو ځای کړي دي، لکه مثال کې طور پر خاصه سال اول او خاصه سال دوم د دې دواړو درجو هغه نمبر چې هغه یو ځای کړي دي په هغې بیسک باندې به تاسو ته سند هم ملاویږي او کشف درجات به هم ملاویږي. لکه څنګه چې تاسو سوچ وکړئ فرست ایئر او سیکنډ ایئر چې یو سټوډنټ کمپلیټ کړي هغه د بیا کمپلیټ ډیګري ملاویږي او هغه ته ټرانسکریپټ ملاویږي. په دغې ترتیب سره به تاسو ته د وفاق المدارس سالانه په دې ترتیب سره یعنی یو ځای مارکس ملاوېدو سره به تاسو ته د هغې سند او کشف درجات هم ملاویږي. بل اهم خبره دا ده چې وفاق المدارس چې دی هغه دا اعلان هم کړو چې درجه رابعه نه واخله شهادة العالمیه پورې د بعضو کتابونو پیپر چې دي هغه به تاسو د یو پیپر سوال چې دی د هغه به تاسو په عربي زبان کې چې هغه به تاسو لیکئ. که چېرې تاسو هغه سوال جواب په عربي زبان کې ونه لیکو نو تاسو بیا د هغې سوال مارکس چې دی هغه به نه میلاویږي. مثال کې طور پر یو طالب علم د هغې جواب اردو زبان کې ولیکو نو تاسو خو جواب ولیکو خو لیکن د هغې نمبر به تاسو ته نه میلاویږي. هغه کم کتابونه دي هغه به تاسو سره بیا امتحاني هال سنټر کې یو لیست لګولی شي چېرې کم درجو کم پیپر چې په هغې کې د عربي یو سوال جواب لیکل دا لازمي دي. نو به انشاءالله بیا هال سنټر کې تاسو ته مکمل معلومات چې هغه به تاسو ته نگران صاحب هم بیانوي چې سالانه شرایط څه دي. لیکن د میډیا په ترو باندې تاسو سره موږ دا یو څو شرایط شیر کړل چې تاسو سالانه پیپرو کې شرکت کوئ نو دا یو څو خبرې چې دا به تاسو لازمي په دې باندې عمل کوئ. که چېرې تاسو په دې باندې عمل وکړو انشاءالله تاسو ته به اسانه وي، څه مشکلات به تاسو سره نه جوړیږي. نو سږ کال به تاسو لازمي رقم الجلوس، شناختی کارت او وفاق رجسټریشن کارت هال سنټر ته چې کله هم تاسو داخلیږئ دا به ځان سره لازمي وړئ. موبایل وړلو وغیره کوشش مه کوئ، داسې نور څه مواد وي هغه وړلو کوشش مه کوئ. په ښه طریقې سره پیپر یې ورکړئ